السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اونډۍ متعلق ته تپوس کړی دی چې دا کاروبار حرام دی که حلال دی. نو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا دې کې کرنسي په کرنسي بدلول دي، صرافي ورته ویل کېږي او شریعت کې دې ته صرف ویل کېږي. نو دې کې دا یو ضروري خبره ده، په صرف کې صرافۍ کې کرنسي په کرنسي بدلولو کې دې کې دا د شریعت پر رڼا کې دا شرط دی چې دا بلاس پلاس وي. په یو مجلس کې به په دې کې به نیټه میټه نه وي، دې کې به ټیم نه وي، اگر که یو منټ وي، اگر که یو منټ وي. کم مجلس کې چې دی ریالونه درهمونه وغیره ورکوي، په هغه مجلس کې به ول هغه په هغه ساعت باندې په یو مجلس کې لاس پلاس باندې پاکستاني روپۍ ورکوي. دا به نه وي چې ورکې زه ورځم پلاني ځای کې پرتې دي پلاني ځای کې، نه ټیم به پکې نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، یعنی د دې مسلې بنیاد څه دی؟ بنیاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی چې فرمایي الذهب بالذهب، سره په سرو باندې بدلول دا جایز دي، والفضة بالفضة او سپین په سپینو باندې، مثلا بمثل خو بالکل یو شان بی، سر په سر بی، سواء بسواء برابر په برابر بی، یدا بید لاس په لاس بی، نسیه پکې نه. وزن غرض به دی ورپسې خبره کې ده. بیا فرمایي فاذا اختلفت هذه الاصناف، کله چې بدل شي دا قسمونه په خپل منځ کې، مثلا یو طرف ته سره دي بل طرف ته سپین دي، نو بیا خیر دی فبیعوا کیف شئتم، څنګه چې تاسو غواړئ خرڅول کوئ، خرڅ کې یعنی ذاتي کمې پکې کولای شي. نور حدیث کو وضاحت راغله ده اذا كان يدا بيد، خدا قشر پکې بیا هم ده چې دا په لاس پلاسي، یعنی اگر که نوعیت بدل شو، یو طرف ته یو شان سیز دی بل طرف ته بل شان سیز دی. علماء وایي چې لکه دا صحیح مسلم حدیث ته د عباده بن صامت رضی الله عنه دا موجوده چې څومره کرنسي دي ملکونو بدلي بدلدار ریالونه دي، دا ډالر دي، دا پاکستاني روپۍ دي، دا یورو، دا نور دا شیونه چې کوم دي، د ټول حکم چې کوم دی هغه دا ده چې دا مختلف ځان له مستقل جنسونه دي او قسمونه دي، او د دې هغه حکم دی کوم چې د سرو د سپینو زرو حکم دی. څومره مسائل چې د سرو سپینو زرو سره شریعت تړلي دي هغه د دې کرنسیانو سره د دې سره د مختلفو کرنسیو سره هغه احکامات تړلي دي. د دې وجنه یو کرنسی په بل باندې بدلول خرڅول دا نه دی جایز مګر لاس په لاس باندې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدل هم شي دا سيزونه، خو بیا هم پکې دا شرط چې دا به لاس په لاس په دې کې به نسیه او نیټه به پکې نه. دا مطلب هغه حقیقي او صحیح لاس په لاس باندې ته ویل کی حقیقتا. بعض علما چې کوم دین هغه د اسانتیا په تور باندې د شریعت نور دلایل ته کتلی دي، نو هغه په کې دا خبره کړله چې یو تصدیق شده چیک وي هغه د در کې پاکستانی روپۍ در په مجلس کې در نه کې، هغه چیک تل در کې دا هم دغه په ځای باندې کار کوي. یا دې ته ورقه الحواله وته ویل کی چې کوم دغه یو کاغذ وي هغه در کې، نو مطلب دا چې دا غي باندې ته بیا پاکستانی پیسې راغستې شي تا ته ملاويږي، هغه کاغذ چې کوم دین هغه د دې لاس په لاس په ځای باندې کار کوي، دا هم لاس په لاس شو اگر که په ظاهر باندې پاکي پیسې نشته دي. په دې باندې علماء به بحثونه کړل او دغه جواز به راوستي دي. مفتیان چې کوم غټ مفتیان دي هغه د دې فتوا ورکړل چې دغه چیک شو یا بل یو ورقه شو کاغذ شو د دې په ځای باندې کار کوي، اگر که په حقیقت کې په ظاهر باندې یعنی پیسې نه مخامخ روپۍ سره هغه تعالی درنه کی. دې ځکه بیا څه طریقه د چیرې خلک د هغه ملک مثلا د سعودي نه پاکستان ته پیسې را لېږي، نو د دې کومې طریقې په کار دي علماء د لپاره د څلور طریقې ذکر کړل چې هغه جایز دي. یعنی په هغه کې مطلب دا چې د حرام نه سړی بچ کیږي، حرام څه د غسود چې کوم تاخير په راځي د نیټه چې هغه تعال ریالونه مثلا ګنټه مخکې ورکې او بیا ګنټه پس چې کوم د پاکستان کې ستا کور والته ستا کسان ته پیسې ملاويږي، ټیم پکې لګي، ورځ پکې لګي، 24 غنټه پکې لګي یا دا غي نه کم لګي. نو دغه دا خطون کې دغه ته ربا نسیه ویل کی، یعنی د نسیه سود، یعنی یو خود اضافي خبره ده. نو په مختلفو کرنسو کې خو اضافه کولای شي، کمې زیاتې به کولای شي، لیکن په هغه کې خو بیا شرط دا چې دې کې به نسیه به کې نه بلکې لاس په لاس پي. نو دغه د سود دویم قسم دی، دې تقریبا نسیه ویل کی، د نسیه سود. دغه نه بچ کېدل غواړي. علما فرمایي چې دې یو طریقه ده چې ته خپل کور ته مثلا دغه ریالونه چې کوم دي نو هغه د قصبه د شکل کې ولېږي او هغه مسأله به ځان بیا بدلی، البته به ویسی بدل به کی. یو طریقه خدا اسی د ساده طریقه ده د چا په لاس باندې بس ریالونه راولېږي. دویمه طریقه ده چې ته هغه کس ته چې کم کس
لته دا پیسې ورکې هغه لته د خپل کلی لکه پاکستانی پیسې دي بس په هغه شکل کې ولا ورکې هغه ته حواله کې چې هغه ستا کور ته هغه په خپل باندې راورسي یا یې څوک مقرر کړی وکیل او هغه راورسي او په هغې باندې هغه څه مزدوري اخلي نو مزدوري به هغه جایز ده بالکل. نو دې ته مسله د وکالت ویل کېږي په مزدورۍ سره هغه ته وکیل مقرر کړو مزدوري ولا ورکې چې دغه عین دغه پیسې چې کوم ماته درکړي دغه کاغذونه دا به زما کور ته ورسې پاکستاني پیسې دي مثلا نو دا به ورسې. درېمه طریقه دا ده چې هغه ته د دې ملک لکه پاکستاني روپۍ چې کومې دي د قرض په طریقه باندې ورکړي هغه د قرض په طریقه باندې ورکړي او هغه کاغذونه نه خو د هغې په شان دی بیا ستا کور ته ستا کلي یعنې خلکو ته کوم چا ته چې رالیږي هغې ته د خپل وکیل په ذریعه باندې یا ایجنټ ورته کېدای شي ویل کېږي په دغه طریقه به د هغه په لاس باندې چې دی نو دا ته راولېږي. نو دا پخوانو فقهاو علماو په کتابونو کې به دې باندې بحث کړی دی د ده پکې څه فایدې چې دی راوړي د ده فایده پکې د تا چې ورله قرض ورکړې نو ده پکې ګټه څه شوه ګټه پکې هغه په دې طریقې کار کې دا شو چې هغه به تې څومره چې د هغه سره څومره مو دغه پیسې پرتې دي نو هغه تې فایده اخیستی شي دا چاله چې تا قرض په شکل کې ورکړي هغه دې ځان له فایده استعمالولی شي مطلب دا دی هغه استعمالولی شي او دا هم جایز دي چې هغه له دغې مزدوري ورکړی شي یاره ستا کور ته به پیسې په څه طریقه باندې به خپله د چا په ذریعه باندې را رسوي په هغې باندې مزدوري هغه اخیستی شي ته وله ورکولی شي په دې کې څه ممانعت نشته. او څلورمه طریقه دا ده چې لاس په لاس باندې په دې طریقه باندې هم کېدای شي نن سبا خاص کر د ټلیفون سهولت دی نو هغه دا چې دغلته چې ته مثلا ریالونه چاله ورکې په سعودي کې ریالونه کم کس له نو په هغه مجلس کې تاسو ناست یې او دلته چې کم دی نو یو کس د هغه طرف نه دلته ناست وي کم کس چې دلته د کور والا ته حواله کوي یو کس د کور والا ستا د کور والا یو کس دلته موجود وي په یو وخت کې په یو ټایم کې چې ته څنګه هغه له ورکې هلته مجلس کې او په ټلیفون باندې دلته رابطه وي چې بس دلته ما یې د پیسې ورکړي او هغه یې ستا بل ته کور والا ته پیسې ورکړي په ټلیفون باندې یو بل سره لګیا وي بالکل لکه په یو مجلس کې چې ناست نو په دغه ټیم کې په دغه طریقه باندې بیا دا عین بالکل لاس په لاس خبره شو په دې کې اړونه سیاسه خبره رانغله. نو دې کې احتیاط پکار دی مسلو کې ځکه چې د سود بابونه چې کوم دي دروازې د ډېرې زیاتې دي او د حرام او حلالو مسله چې دا ډېره نازکه مسله ده په دې وجه باندې دا کوم تفصیل چې وشو د دې مطابق په دې کې چې کومه طریقه جایز ده څلورو طریقې ذکر شولې په دغه طریقو کې یو طریقه هغه استعمالول پکار دی په هغې طریقه باندې پیسې چې دي خپل ملک ته خپل کور ته رالیږل پکار دي او کوم چې مروجه ده اونډۍ طریقه ده چې باید کې خامخا ټیم وي هغه له مخکې پیسې ورکړي اگر که ګنټه مخکې او بلکې 15 منټه مخکې خو دا ناروا ده حرامه ده یعنې په عین هغه لحظه کې دلته کور والا ته پیسې چې کوم دي نو هغه د وکیل د طرفه یا د ایجنټ د طرفه هغه نه میلاویږي نو دغه شی ناروا دی دې ته ربا نسیه ویلی کېږي او دا حرام دی والله اعلم.